یو سړی په سفر باندې دی، په هغه باندې د سفر مونږ دی، نو که ده پوره مونځ وکړو، یعنې مثال په طور د ماسپښین په سفر کې 2 رکعات دی، ده 4 رکعاته وکړو، نو آیا دا مونځ وشو؟ نو شروع یې 2 خبرې دي. یو دا دی چې د ماسپښین دا سړی مونږ ته ودرېدو، د ده نه هیر دي چې یاره په ما خو 2 رکعاته وو، ده 4 رکعاته وکړو. 4 رکعاته یې کول او ده ته یاد شو 3م رکعت کې، په 4م رکعت کې چې یلکه په ما خو 2 رکعاته وو، مسافر یم او ما 4 وکړو، او اخیره قاعده یې کړې په 2م رکعت باندې دی ناست، خو بیا 3م ته پاسېدو، 4م ته پاسېدو، نو دې په آخر کې چې د سهو وکړي مونځ ټیک دی وشو. او که چېرې چې د سهو یې ونه کړه وروسته ورته یاد وي چې لکه ما خو 2 رکعاته ما 4 وکړو، نو په وخت کې د دننه اعاده وکړي د دغې مونځ په وخت کې دننه. مثال په طور د ماسپښین مونځ دی، د مازدیګر ټایم لا نه دی داخل شوی او په د 2 د 4 وکړو، نو اعاده دې وکړي مونځ دې دوباره وکړي په وخت کې دننه. که په وخت کې دننه اعاده ونه کړه نو مونځ شوی دی، خو البته یو مکروه کار یې وکړو. دویم صورت دا دی دې سړي ته ښه پته ده چې په ما 2 رکعاته دي او دې قصدن 4 رکعاته کړي، نو مونځ وشو، ګناهګار دی، کار یې ښکلی ونه کړو، ځکه د الله رب العزت د طرفه دا سفر مونځ یو تحفه ده او دې سړي د الله تحفه قبول نه کړه، نو مونځ یې شوی دی 4 رکعاته وشو، خو ګناهګار دی دا سړي، پکار ده چې دې سړي 2 کړی وی.